الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الإمام ترمذي رحمة الله عليه ولا رسالة بس. امام ترمذي رحمة الله عليه ولا کوټي کتاب دی یو ولا رسالة ده ټول پکې 300 حدیث راوړل دي او شپږ 50 بابونه دي 300 حدیث او شپږ 50 بابونه او د رسول الله مبارک په صفاتو کې لیکل شمائل وتوي شمائل د شمال جمع شمائل شمال خوي توي خصلت توي شمائل دا یاد وساتو مولانا صاحب د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا اوصاف احاطه کړه بالکل چې کوم اوصاف الله رسول الله مبارک له ورکړي دي دا هغه اوصاف کوم حقو تعبیر موږ نشو کولای صحابه په امت احسان کړي دي چې رسول الله مبارک باندې اوصاف امت ذکر کړي دي او د دې اوصاف مقصد څه دی دا چې د پیغمبر مبارک حسن صورت او حسن سیرت مترامخ کې شي دا عظمت ذهن تراشي متبع اتباع هو یو پیغمبر الله بس څنګه نه پیدا کړي دې پاندامونو ناقص پیدا کړي نو دې کې وایي الحمدلله والسلام علی عباده الذين اصطفى انبیاء زمو رسول الله مبارک هم پکې راغی ذكر البقران قال الشيخ الحافظ سند يومغل چې موږ مخکې ویلې دي ادا شاګرد وای ابو عيسى محمد بن ثورة الترمذي رحمه الله باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق ظاهري جسد ته ویل کېږي خلق وی ته وی باطني او خلق ظاهري جسد د پیغمبر علیه السلام مبارک ظاهري جسد ذکر کوي څومره چې د حضور پاک نه دا احادیث دا جسد مبارک ذکر شوی دي دا هغه صحابه نقل کړي دي چې د حضور پاک زمانه کې ماشومان جابر ابن سموره شو ابن عباس شو انس شو ماشوم هر چاته نه غیر ګوري مشران په حیا کوي نو مشران نه ګوري نو مشران د وختو ذکر کړي وختو ته کېدلې دي د جامو یې کړي دي ته کېدلې دي شال یې کړي دي خدامه خوروز مبارک او اخونو خودا دا زیات د کوم صحابو نه منقول دي یا د بیبیانو نه منقول دي یا د هغه چې هغه د حضور پاک زمانه کې واړو کوچنیانو ورپسې چاوسه وبه قال اخبرنا ابو الرجاء قتيبة بن سعيد عن مالك بن انس عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه انه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ليس بالطويل البائن البائن ډیر وګت باین دا چې یو انصاف د بل نه جوړای لکه سینا او سر کې دا ماره دا ډیر وګتای دا باین د لاسونو دا اندامو دا د کې فاصله ډیره د دې اندامو د دې اندامونو کې فاصله ډیره چې کوم دوه اندامونه دی په ودونه د کې فاصله دا عام انداز نه ډیره د اعتدال نه زیات دی تاشوا دا ولا بالقصير لنډې څه ته وایي چې د اندامونو میانځ کې فاصله د اعتدال نه کم د دوه اندامونو میانځ کې فاصله د اعتدال نه زیاته باید شو کمې قصير لنډې ولا بالابيض سپینو او الابح خالص بن تک سپین خو نه لګي ولا بالادم خړم نو آدم خړوالي تمایلي بلکې څنګه راو د سپینوالي د سوروالی مجموعه وا او اسمر اللون اسمر پیجنه دغه نه مداري تا ګورا اسمر اللون ولا بالجعد ذل جعد ذو مقدر کا جعد ګلګچي ذل جعد القدر شديد الجعود تدير پیچداري لکه د حبشانو وختم تاسو د حبشو وختو ګوره ډېر پیچونه دي پکې ولا بالصبر اوارنو د بعض انسان وخت بالکل اواري خمونه پکې نه بلکې وختو کې خمونه لکه د موسی د عام وخت کې دي تاسو خیالي دي کې تاسو لکه خمونه شته دا خوان کوي ورپسې شاه بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة فقام بمكة لسكالا سمپيتير کړی دي کته وی چې دا خو دیار لسکاله دي
نو یا کسر له اعتبار نه دی ورکړي یا غدرې کاله زمانه د فترت واحده نو هغه له اعتبار ولې بل روایت کې راځي چې فاقام 10 سنين ينزل عليه الوحي نو معلومیږي دا چې د نزول د وحي کلونه یاد کړي او مدینه کې لاس کاله وتوفى الله تعالی مسجد او ورځ پکې زیاتې کمې نه پاره اعتبار نه ورکو وتوفى الله على 60 سنه هغه درې کاله په کسر اعتبار نه ورکړي او نو په سر مبارک وکړي کې شل وخت سپین دا د علم دی بعضی وی سلیلی ویشتو بعضی وی کویش ویختو بعضی وی سوار دا چاشمیره دیدنی اندازه لگولی دا ورپسے شاہ وبه قال حدثنا حماد بن مسعود البصري وقال حدثنا عبد الله الثقفي عن حميد عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم رفعة وليس بالطويل ولا بالقصير حسن الجسم وكان شعره ليس بجعد ولا سبط اسمر اللون اذا مشى يتكفر وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدث يعني العبدي قال حدثنا محمد بن جابر قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما وعنهم يقولون اسمر الله اسمر کہ سور و سپین پمینس کی وی انمرانگی اذا مشاچ پلار بتا یتکفئ زمکی تمایل بتا تکفی او یتکفئ خدا معنی دا چخپا بی اچتا غشتلا اچتا خپا بی غشتلا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلا مربوعا بعيد ما بين المنكبين تصغير دي المنكبين کی لگا فاصلہ وا عظیم الجمعہ بعض حضرات وی دا وقت دا پوسکو پوری جدا کم ویختی دا جمعہ وی دا میان دا سر دا میان دا پوری لمہ دا او دا منکبین پوری جدا اغیتا وفرہ وی باقتا راجح او بعض وی چینا دا وقونو دا وفرہ دا او چی اگو دور سی اغیتا جمعہ وی اور راجح دا بلا دلا شحمت وزنے ہے دا وقونو پوسکو پوری وعليه حلة حمراء ما قلت سورة نخبي غبر وبارك امان وقت وګیا منا کړی نو ما دوه خبرې درته کړې وي یو څه چې یمني جامې په سره کرخه باندې او یا د خامدار د مراد سره خامدار نو هغه خدای سره نه کېره کوم قبیحه غوندې راکی کنه سره خامدار وته وي ها وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن ابي اسحاق عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما وعنه قال تأكيد شو استغراق شو ها ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يطلقوا لك بيوم ندري كلا بدا بقولوا قوسا كوبل وكلا بدا قورا سيدر جاتا سرطا كلا وقوتا برسيدري وبعض حضرات کوئی كده لما كلا سرداسي كي وقوتا رسي او تكلا داسي كي روچن شي والبسيشا له شعر يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين لم يكن بالقصير ولا بالطويل. وبه قال عن محمد بن اسماعيل قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا المسعودي عن عثمان بن مسلم بن هرمزة عن نافع بن جبير بن مطعم عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وعنهم قال لم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالطويل ولا بالقصير شف الكفين والقدمين وخ پیڑیرا و قدمین باندې وخ ډیرا و زخم الرأس سر مبارکی پوچخنه نو زخم ورغټ نه کبیر نه زخم څه وای چې د عظمتي وی پکې اصل دا معنی چې کبیر الرأس غټ سر خو بدنو مالګي زخم د عظمت لوی ته وای چې سر مبارک پیدا سي غټ د عظمت ښکاري ضخم الكراديس طويل المسروبة ومندون دبلو زخم طويل المسروبة مسروبة ويختوطة وجبل سينا لباس يو مسروبة إذا مشى تكفى تكفيا كأنه ينحط من صوره بيوجتا ولو ما يلزمك تبتا لم أر قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم هذا مثل من ردنا ما كيلي دليل أنا من رسولي دليل لا بس بدو على نفسه بيا بيا